د نفوسو د احوال ثبتولو د غیر حضوري خدمتونو د آنلاین غوښتنلیکونو سیستم د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په بهر کې د میشتو افغانانو لپاره د نفوسو د احوال ثبتولو د غیر حضوري خدمتونو د آنلاین غوښتنلیکونو سیستم رامنځته کړی دی. دا سیستم چې په ډیره ساده بڼه طرحه شوی په بهرنیو هیوادونو کې میشتو افغانانو ته د پام وړ اسانتیاوې برابروي او پرمټ یې هغوی په لنډ ممکن وخت کې د نفوسو د احوال ثبتولو خدمتونو ته لاسرسی مومي. په بهر کې تاسو میشت افغانان د دې خدمتونو د ترلاسه کولو لپاره د فورمو ډکولو او په آنلاین ډول د غوښتنلیکونو لیږلو ته اړتیا لرئ. یادو خدمتونو ته د لاسرسي په موخه لومړی باید د ای-کانسولیټ NSIA.gov.AF ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. د پاڼې له پرانیستلو سره د ژبو غوراوی راځي چې د ژبې له ټاکلو وروسته بله پاڼه پرانیستل کیږي. د فورمو له ډکولو وړاندې باید لارښودونه ولولئ او د فورمو د ډکولو پر مهال هغه په پام کې ونیسئ. دا پاڼه دوه غوراوي لري. د نوي غوښتنې پر غوراوي له کلیک کولو سره تاسو ته د نفوسو د احوال ثبتولو د غیر حضوري خدمتونو فورمې پرانیستل کیږي او د غیر حضوري غوښتنې د څارلو پر غوراوي له کلیک کولو سره تاسو خپل لیږل شوی غوښتنلیک د هغه کوډ په مرسته چې د غوښتنلیک له لیږلو وروسته سیستم درکړی څارلی شئ. اوس د نوي غوښتنې پر تڼۍ کلیک وکړئ ترڅو په بهر کې د میشتو افغانانو لپاره د نفوسو د احوال ثبتولو ټول غیر حضوري خدمتونه را څرګند شي. د نوې تذکرې د ترلاسه کولو لپاره پر دې تڼۍ، د مسنه تذکرې د ترلاسه کولو لپاره پر دې، د تذکرې د تایید لپاره پر دې، د تخلص د لیکلو لپاره پر دې، د تصویر د نصبولو لپاره پر دې، د زیږیدو ځای د اصلاح لپاره پر دې، د نوم د اصلاح کولو لپاره پر دې او په تذکره کې د عمر د اصلاح کولو لپاره پر دې تڼۍ کلیک وکړئ. پام مو وي چې د مسنه تذکرې د ترلاسه کولو لپاره یوازې د مسنه تذکرې اخیستلو تڼۍ باندې کلیک وکړئ او یا د تذکرې د تایید په موخه یوازې د تذکرې تایید تڼۍ باندې کلیک وکړئ او اړونده فورمې ډکې کړئ. په همدې ډول تاسو باید د نفوسو د احوال ثبتولو د هر خدمت د ترلاسه کولو لپاره په اړونده تڼۍ کلیک او اړونده فورمې ډکې کړئ. د فورمو ډکول او د هغو لیږل خورا ساده دي. فرض کړئ تاسو غواړئ چې نوې تذکره واخلئ. د نوې تذکرې د ترلاسه کولو فورمې څنګه ډکیږي؟ پروسه ساده ده. د دې لپاره باید تاسو د نوې تذکرې اخیستلو پر غوراوي کلیک وکړئ ترڅو بلې پاڼې ته ولاړ شئ. د فورمو له ډکولو وړاندې او د ډکولو پر مهال دا لارښودونه باید ولولئ. د فورمو ډکول له دې ځایه پیلوو. غوښتل شوي معلومات باید په خورا ځیر سره ولیکئ. په دې برخه کې د اصولي خپلوانو پر تڼۍ کلیک وکړئ. د اصولي خپلوانو شهرت او د تذکرې ځانګړنې په دې برخه کې درج کړئ. د اصولي خپلوانو ځانګړنې د هغوی د کاغذي تذکرو له مخې سیستم ته دننه کړئ. په دې برخه کې غوښتونکی خپل د سپین بیکګراوند لرونکی تصویر چې عینکې یې په سترګو نه وي اپلوډوي. په دې برخه کې غوښتونکی د اصولي خپلوانو تذکره اپلوډوي. باید په یاد مو وي چې د نفوسو د احوال ثبتولو د نورو خدمتونو د ترلاسه کولو لپاره په همدې ډول غوښتل شوي اسناد اپلوډ کړئ. پام مو وي چې که تصویر، تذکره او یا هم نور اسناد په سیستم کې اپلوډوئ باید فارمټ جی پی جی یا پی ان جی او یا هم پی ډی اف وي. که چیرې د اصولي خپلوانو تذکرو ته لاسرسی نه لرئ نو اړینه ده چې د 2 تنو افغان ضمانت کوونکو پر غوراوي کلیک وکړئ او د لومړي او دویم ضمانت کوونکي معلومات او د تذکرې ځانګړنې سیستم ته دننه کړئ. د ضمانت کوونکو تذکرې دلته اپلوډ کړئ. د فورمو د ډکولو د ټولو پړاوونو تر بشپړولو وروسته د غوښتنلیک تایید او لیږلو تڼۍ باندې کلیک وکړئ ترڅو بلې پاڼې ته ولاړ شئ. په دې پاڼه کې تاسو هیواد، ښار او د تذکرې ویش څانګه ټاکئ. پر دې غوراوي له کلیک کولو سره د وړاندې شویو معلوماتو د کروالي تصدیق وکړئ. فورم ته د بیرته تګ تڼۍ باندې پر کلیک کولو سره کولی شئ درج شوي معلومات بیا ځلې ولولئ او د هغو له سموالي ډاډ ترلاسه کړئ.
وروسته د تصدیق او لیږلو پر ټنۍ کلیک وکړئ ترڅو غوښتنلیک مو د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته ولیږل شي. د غوښتنلیک له لیږلو وروسته سیستم تاسو ته ډاډ درکوي چې غوښتنلیک مو په بریالیتوب سره ولیږل شو. په دې ځای کې د فورم پرنټ ټنۍ کېکاږئ څو فورم مو د پی ډي اف په بڼه بیا راڅرګند شي. تاسو دا فورم ډاونلوډ پرنټ او پر هغه لاسلیک وکړئ. د دې ترڅنګ د غوښتنلیک له لیږلو وروسته سیستم تاسو ته یو ځانګړی کوډ درکوي چې هغه باید له ځان سره ثبت کړئ. تاسو د خپل غوښتنلیک د څارلو لپاره دې کوډ ته اړتیا لرئ. د خپل غوښتنلیک د څارلو په موخه یاد کوډ دلته ولیکئ او د غیر حضوري غوښتنې څارلو ټنۍ باندې کلیک وکړئ ترڅو ستاسو فورم بیا ځلې ښکاره شي او همدارنګه د دې کوډ په وسیله د خپل غوښتنلیک له طی مراحل څخه خبر شئ. په دې ځای کې د فورم پرنټ ټنۍ کېکاږئ څو فورم مو د پی ډي اف په بڼه بیا ځلې راڅرګند شي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته ستاسو استول شوی غوښتنلیک طی مراحل او بیرته هغه هیواد او د تذکرو د ویش څانګې ته چې تاسو په سیستم کې ټاکلي وو لیږل کیږي. وروسته د تذکرو د ویش اړونده څانګه له تاسو سره اړیکه نیسي او د نورو مراحلو د بشپړولو په موخه مو مرکز ته غواړي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره په بهرنیو هیوادونو کې له میشتو افغانانو غواړي چې له دې وروسته د نفوسو د احوال ثبتولو د غیر حضوري خدمتونو د ترلاسه کولو لپاره له آنلاین سیستم څخه په ګټنې په آنلاین بڼه فورمې ډکې او همدارنګه خپل غوښتنلیکونه په آنلاین بڼه وڅاري. د آنلاین غوښتنې د سیستم پر مټ د نفوسو د احوال ثبتولو غیر حضوري خدمتونو ته پر خپل وخت لاسرسی ومومئ.